أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي فاذا بلغنا هر کله چې دی ورسیږي اجلهن هغه خپل نیټې ته فامسکوهن نو یا ایثارې کې دیو لره بمعروف د دستور مطابق او فارقوهن یا جدا کې دیو لره بمعروف په ښه طریقې سره. خبره داسې ده مسله داسې ده چې کله انسان د زنانه له طلاق رجعي ورکړي یو طلاق ورکړي بیا د دې د عدت چالو شي بس بیا د دې باندې چې بله صفایي راشي طهر راشي نو باید د دویم طلاق ورکړي نو چې دا تر کومې پورې د حد ته نه دی رسېدلی نیټې ته نه دی رسېدلی صرف د دویم ته ورېدلی طلاق رجعي دی نو بیا به د جاهلیت په زمانه کې داسې وو چې دغې ښځې ته به دې وي چې مونږ تا ته رجوع وکړه یا به یو طلاق ورکړو نو بیا به ورته رجوع وکړه نو بیا به څه ډېر وخت کړوله راکړوله چې ښه به یې وکړوله نو بیا به ورته چې دویم طلاق مې مستر کړه او چې دویم به کله ورکړو نو هغه به مطلب عدت روانو چې روزي ته پته ولګي چې عدت پوره کېږي نو بیا به ورته چې رجوع مې درته وکړه نو بس بیا به د ښځه ته چا خواته څه ویلي شو نو بیا به پکې هغه کړېده یو څه بل څه بیا به ورته چې بسم الله درېیم طلاق درکړه. نو الله رب العزت فرمایي چې نه کله دا دې نیټې ته ورسېږي چې د دې دغه د عدت پوره کېږي د طلاق رجعي ده نو که ایثاروي نو په صحیح طریقې سره د دستور مطابق ایثاره کېده عرف مطابق چې کومه طریقه وي او یا جدا کېدی لره بس چې نور ستاسو د دې نه چلېږي یا ستاسو نور چې دی دغه ښځه تاسو په نکاح کې ساتل نه غواړئ نو بیا یې کړوئ مالکه ما تاسو ته خبره کړې وه چې 18 کاله یو زنانه وساتل او 18 کاله پسې طلاق ورکړه دا ظلم یا مونږ چې ارصده کېو نو هغه کاري صاحب خبره کوي زه په خپلوانو کې داسې وایي ښه په یعنې یو بل سره کمین او په یو څه بل څه خلکو په موبایلو کې چې یو څه په هغې یې واده کړو چې واده کړو پته نه لګي بس په لومړنو شپو ورځو کې چې دی روان شو وایي خلکو وسې وکړې په سړي باندې چې بس طلاق ورکړه خیر دی وایي هغه سړي وي چې زه به ځان طلاقي نوم نه کړم جیل یې پکې وخوړه خیر وایي اوس دا هغه ښځه وینم چې هغه په ویسو کې نشته کسان یې وفات شو او موږ یې یو مطلب موږ خو رشته دار یو داسې ده لیکن هغه په لاره کې ولاړ وي چېرته یو ماشوم ته وایي چې اوبه پې راوړه بل ته لوښي وي چپړې وي په بد حال باندې یو څه بل څه او داسې شان بس په کور باندې ناسته راغله نکاح او د هغه په کور دی نه په خپل کور کې نو داسې نه الله رب العزت فرمایي فامسکوهن بمعروف یا ایثاره کې د دستور مطابق د عرف مطابق په ښه طریقې سره ایثاره کې که ستاسو چېرته کابو کېږي او فارقوهن یا یې پرېږدئ که چېرته نه ساتئ نو بیا یې پرېږدئ بمعروف جداوالي ته اختیار کې په ښه طریقې سره د عرف مطابق
واشهدوا ذوي عدل منکم او گواهان جوړ کې ذوي عدل دو عادلان منکم تاسو هر معامله کې به گواهان جوړ تاسو دا کاروبار مسائل وې نه هغه کې ته بغداد دی ویلې چې تاسو درو سره کیسه نه بل دی کې گواهان دي کې لیکل مکو ته په کوم چې د چا سره د معاملې د پای کې لیکلو درې مسیباره کې تیر شوی والذین آمنوا اذا تداینتم بدین اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى څنګه ضرور ولې څه بدلې د کاروبار څه بدلې نو هر معاملې ویلي کو دوه گواهان به مقرر نو دلته الله رب العزت فرمایي که ته رجوع کې نو هم گواهان مقرر کا چې خلکو ته پته ولګي چې سبا د سودانو چې طلاق خزر په حرام باندې ساتل حرامو کې مبتلا دا خلکو که خلک درته ونه وي ځکه خلکو مالدارو ته نه وي غریبانانو ته پارېدلي که خلک درته ونه وي خو چړه کې دا خبره نه چې هغه پلانکي په حرامو باندې ښځه ساتي دا معاشره کې یو غلط تصویر ورکړي سبا بل څوک هم په حرامو بیا ساتي نو گواهان به مقرر کړي چې د دې ګورې لا عدت نو پورا دا ګورې لا طلاق مغلظه نه و دریم طلاق وینو دا غینه مخکې ورته ما رجوع کړل نو گواهان به مقرر کړه او که څوک ته نه خبر نو بیا بازار خلک مخابره او بس بیا پټ ورته رجوع که څوک نه خبره استحبابي حکم دی کنه موکي ته وګورئ واشهدوا ذوي عدل منکم یا چې کله دې له طلاق ورکې نو بیا چې د دوه گواهان مقرر کا دای په موجودګۍ کې چې تا عدت کله پوره کیږي وای دا دوه طلاق او دا درې مې چې روان دي او ما چې بس دا پرېخې او د دې هیڅ قسمه تعلق او دا چې کومه کیسه نو د دې وجه الله فرمایي چې گواهان مقرر کې دوه عادلان منکم تاسو نه واقیموا الشهاده او قائم کې گواہی بیا د گواهانو ته وی لله خالص الله رب العزت تعالی امام ورنا ته گواہی مور کومه ته خدای د تر زوی مې دې رانه خلاصې دي تو ورته بیا بدا چې بل تو په دشمنی کې کېږي لیدلې دی دې چې د علاوه هنوړې دی الله و کیسه دا علوم باندې کیس چې روان شنه د غلط نه ده ټولونه خراب شي نه د دروغ نه نه خوره بابا سمي زمون چې روغه کې وي دروغ جایز دي روغه کې دا دروغ جایز دي او حلال او حرام پکې جایز نه دي زمون روغم په حلال او په حرام ډېر خبرې پکې پټې وساتي دی یو ودریونه کومنګ مراتي خبرې پکې پټې وساتلی شي هغه سبا سر راوچت کې به کې سروان اره خبره میدان کې کیده او جرګی مال له سبا کار دي چې هغه خبره پټه ساتي هغه دی راوړي خبره دي کی چې دا د کی سره به دا مطالبه ده د دوکه دغه کبه پکې نه کی دروغ گنجائش هغه په دې حساب سره شته چې هغه چې ټانګیرا ته کنځه وی چې هغه کنځه نه ته کنځه نه کوي هغه دعا کوي تا هغه خو وی چې مړه هغه سب پولیس نه ویلی هغه ډېر خو ګمان کوي پتا وای چې بس خو ګمان هغه نه دا مطلب چې ته په ځل کې دا وای چې ابو مسلمانانو خو ګمان کوي نو پته خو ګمان کوي مسلمانان ته دعا کوي نو یو پکې دام چې نو چرته سلام نمبر مسلمان خو وای د تمام پکې دعا دا مطلب دی دا نه چې ته پروغه کې داسې دروغ وای چې هغه زر کاله پسم راوځي نو داغي کورونه پیروان شي واقیموا الشهاده او قائم کې گواهی لري لله د چا لپاره د الله رب العزت لپاره دا کچرو کې چې په لس ملاوی کې دغه نه یاد ذالکم یوعظ به وی دا پروګرام چې دا خبره چې په دې سره تاسو ته الله نصیحت کوي الله رب العزت درته د دې نصیحت کوي ومن کان یؤمن بالله چاته من هغه څوک کان چې یؤمن بالله چې ایمان ساتي تاسو نه بچا باندې په الله رب العزت باندې ابدان د طلاق نه بچ ساتي هغه به د خپل د حقوق باندې پويږي هغه په دې جداوالي او په دې کې بخیال ساتي والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې ځکه چې د پته چې الله رب العزت ته محمد ومن يتق الله وهغه څوک چې ويرید د الله رب العزت نه چا چې تقوا اختیار کا نو يجعل له راو بابا سیدغه الله رب العزت دلرا مخرج اغزید تنگین یا ومن يتق الله هغه څوک چې ويرید الله تعالی نه يجعل له وبګرځوي الله رب العزت د لپاره مخرج دراوتل لار د تنگین د خلاصي لار ولا الله رب العزت رو بس سخت وي وقتی طور سخت برداشت کا او د دین حکم ومن د دین حکم ومن هغه ته شاکاوما الله رب العزت وي زبدل الاخلاصي لارو بس
والله وی اخلاصی لار ما سر داسې ده ويرزقه ودل برزق ورکم نو رزق ټول اشیاء ته شامل ده ها من حيث د داسې جانبنا لا يحتسب چې د په وهم او ګمان کې نوي عزت په ورکم عظمت په ورکم لوی په ورکم الله رب العزت فرمایي د پراخواله پیسې بلګي وي مال بلګي دولت بلګي او پراخواله د برکت په حساب په الله پکې پیدا اطمینان او سکون به ورته پیدا کړم پکې د چا ډېر مال وي عزت یې وي د چا ډېر مال وي عزت یې تار وي د چا ډېر مال وي پردې اوچته نو څه په داسې مال بلال سره هېڅ هم نه ابو جهل ډېر د هغه پیسه د مال پیسه عتبه ډېر مالدار شیبه ډېر یا نور ورپسې دغه زمانې سره متعلق وګوره ابراهیم علیه السلام سره په میدان د نمرود په مقابله کې سره یعنی هغه شان ورسې شي نو بادشاهي شي موسی علیه السلام سره هېڅ هم نه د فرعون په مقابله خو میدان د هغې د دې وجه الله ويرزقه ورزق ورکوم من حيث داسې جانب نه لا يحتسب چې دو په وهم او ګمان کې نه وي هو من يتوکل على الله هغه چا چې توکل وکړي په الله رب العزت باندې فهو نو دغه الله تعالی حسبه بس دا ده تا چې وایي خیال وساتو د دین د خبرې د دین د پروګرام د خیال وساتو د دین د یو خبرې د خیال وساتو په خدای کې وکړه نو الله رب العزت بس تا بیا به تا ته الله خپل لار وبس چې څوک د دې خیال وساتي الله ورته خپل لار وبس او هو حسبه نو دغه الله تعالی دا د دې بس دا لپاره کافي ان الله یقینا الله رب یو داسې نه ته د پروګرام خلاف ورزي کې ته بل څه کې ان الله یقینا الله تعالی بالغ امره پورا کون کې د حکم خپل دا الله بس هغه نیټه معلوم ده چې څه کېږي نه بیا پورا کون کې د حکم خپل قد جعل الله یقینا ګرځولي دی الله رب عزت لكل شيء د هر یو چیز لپاره قدر یو اندازه الله د هر چیز لپاره اندازه ګرځولي ده دا څنګه ده جاهلیت په زمانه کې بس سل طلاق خلق ورکول په یو ځای دګیا بل سبب الله وینه د هر چیز لپاره الله اندازه ګرځولي ده د رزق لپاره د عزت لپاره د تقوا لپاره د هر څه یو خپل یو اندازه ده خپل یو حساب د داسې نه ده چې دونه ته تقوا وکړي چې وایي چې بس دونه دار سره ځان لري ساتم چې خپل بیبي له خواله نه ورته دومره تقوا وکړي چې ته جایز چیزونه ورپسې پرېږدي دومره تقوا وکړي چې دومره روجي ونیسي لګیا چې د سره چې دی نو ته بیا ګرځېدی نه شي کوم نه الله رب العزت د هر یو څیز لپاره یو مقدار اندازه ګرځوي فاذا بلغنا بس هر کله چې دی ورسیږي دغه زنانه اجلهن غنیټې خپلې ته فامسکوهن نو پرېږدی دی لره بمعروف د دستور او دا عرف مطابق او فامسکوهن یا ایثار کې دیو لره بمعروف په طریقې سره د عرف مطابق او فارقوهن یا جدا کې دیو لره بمعروف د دستور مطابق شیولین څنګه ترجمه کړه واشهدوا او گواهان مقرر کې زوی دوا عدل عادلان منکم استاسنا واقیموا الشهادة او قائم کې گواهی لرا دللا حاصل الله رب العزت تبارا ذالکم یوعظ بهم دغه خبره ده چې په دې سره نصیحت کوي تاسو ته الله رب العزت په دې سره نصیحت کوي الله رب العزت من هغه چاته کانه چې یؤمنو چې ایمان لري یقین لري په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخر باندې ومن يتق الله هغه څوک چې ویری د الله رب العزت نه یجعل له نو بګرځوي د لپاره مخرجا لار د خلاصي ويرزقه رزق باور کی دلرا من حيث داسه طرفا لا يحتسب چې د په وهم او ګمان کې نوي ومن يتوکل هغه چا چې توکل کو باور وکړه علی الله په الله باندې وهو حسبه نو دغه الله تعالی د لپاره کافی الله یې د لپاره کافی شي من الله یقینا الله رب العزت بالغ امره پورا کون کی د حکم خپل دی قد جعل الله یقینا ګرځولي دی الله رب العزت لكل شيء د هر چیز د لپاره قدر یو اندازه الله رب العزت په اسلام عمل